پخوانۍ روایتي لوبې کومې به چې د یو علاقې د پهچان سره سره د ځوانانو دپاره یوه دلچسپ مشغله هم وه، خو د سهولیاتو د کمۍ او د وخت د ترقۍ سره سره ورو دغه روایتي لوبې زموږ د کلو نه ختمې شوي دي، خو اوس هم داسې ډېر کلي شته چې باوجود د سهولیاتو د کمۍ یې په خپله توګه دغه روایتي لوبې ژوندۍ ساتلې دي. او په دې روایتي او کلتوري لوبو کې یوه لوبه د کبډۍ هم ده چې اوس هم په بعضې کلو کې د دې ټورنمنټ او میچونه لوبولی شي. دغسې په ضلع چارسده کې د چترال کورونو او د سډیرو د علاقې د کبډۍ ټیمونو ترمنځ یوه مقابله په چترال کورونو کې وشوه چې د دې لوبې د کتو دپاره د خواوشا د کلو نه په زرګونو ولس چې پکې ځوانان، مشران او ماشومان وو هغې ټول راجمع شوي وو او د خپلو ټیمونو او لوبغاړو د ګټو دپاره یې نارې وهلې چې له کبله د کبډۍ د مقابلې خوند نور هم سیوا شوی وو. په دې موقع باندې موجود راغلي خلکو او د کبډۍ لوبغاړو چارسده ټي وي سره د خبرو اترو په وخت باندې وویل چې د کبډۍ دپاره د بنیادي سهولیاتو د کمۍ نه باوجود هم مونږ په خپله علاقه کې دا لوبه ژوندۍ ساتلې ده او د ضلعي انتظامي او حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د کبډۍ دپاره د سهولیاتو سره سره د میدان بندوبست هم وکړی شي او دا هم وویل چې په چارسده عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې د ټولو لوبو دپاره بندوبست شوی دی، خو ولې د کبډۍ دپاره پکې نه د لوبې اجازت شته او نه بندوبست شته او د ضلعي انتظامي نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سپورټس کمپلیکس چارسده کې دی موږ ته د کبډۍ لوبه کولو دپاره اجازت هم راکړی شي. په اخره کې دې ځوانانو دا هم وویل که چېرې موږ ته د کبډۍ دپاره ټول سهولیات میلو شو نو انشاءالله د دې لوبې په ذریعه به د خپل ملک او قام نوم په ټوله نړۍ کې روښانه کوو. انعام جی، چارسده ټي وي، چترال کورونا، چارسده.